You are listening to Watan Radio 90.8. بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو ډیرو خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې د 8 بجو راوالی تر 9 بجو پورې ستاسو کوربه سعید عادل راځي او هم تاسو سره یو نوې کیسه شاملوي. ځکه د پروګرام د نوم نه چې څنګه ظاهره ده چې کیسه به درته وایم، همدغه شان د پروګرام موضوع چې زموږ کوموي هغه کیسه وي. کیسه چې کوم ده لکه څنګه چې په نن وخت کې انټرنیټ او کمپیوټر مشهور دی، دغه شان په پخوانی زمانه کې چې کوم دی نو کیسه به مشهورې وي. نو راځو کیسه ته. کیسه نن څه ده؟ کیسه ده د لرګي توره او د غلو کټوای. په تیره زمانه کې یو سړی و چې نوم یې چتو خان او یوه یې ښځه وه. هیڅ اولاد یې نه و. دواړه یو ځای اوسېدل چې هغه هم د لږو تندو نه خالي نه و. هېڅ چا ورسره څه کاروبار نه کو، ځکه چې داسې سړی به نه و چې چتو خان ورسره دوکه نه وکړي، او دا بل داسې سړی به نه و چې په چتو خان یې قرض نه و. بس کور کې به ناست و، که کور کې به څه و هغه به یې وخوړل، ګنې په نهره به سملاست و. داسې ورځ به نه وه چې د چتو خان او د ښځې به خپل منځ کې جګړه نه وه. روزانه به د دوی خپل منځ کې جګړه وه. ښځې به ورته ویلو چې څه کار روزګار کوه، خو چتو خان غریب څه کړی وی، ځکه چې هېڅ چا ورسره څه کاروبار نه کو او نه په چتو خان باندې د چا اعتماد و. ښځه ترېنه پوزې له راغلې وه غریبه، خو غریب یې څه کړی وی، ټول ژوند یې په اور کې تېرېدلو. یو ورځ داسې وه چې ښځه او خاوند دواړه په کوټه کې ناست وو او خپل منځ کې یې په جنګ کې خبرې کولې. ښځې ورته وی چې که ما ته دا پته وی چې ستا به داسې حال وي، ما به اړو د واده نوم نه اخیستی، خو افسوس چې اوس د ورخه اوبه تېرې شوي دي. ښځه ورته رېږیاره د غم کڅوړه یې سپړدلې ده او چتو خان ورته لکه د خاورو د ډېري خاموشه ناست دی او بره د چت لاړو ته یعنې برګو ته ګوري چې نظر یې د تورې په خالي کاش پرېوتو چې د نیکونو د وختو نه پاس په برګو کې پروت و. چتو خان ښځې ته ووایي چې دا فضول خبرې پرېږده اوس دا کاش د لاړو د راکوس که. ښځې ورته ووایي چې دا خالي کاش دا خو ستا د نیکونو د وختو نه پاس په برګو کې او په لاړو کې پروت دی. بیا چتو خان ورته ووایي چې ښځې بس ښځې دومره خبرې ډېرې وي چې راته دې وکړې، بس نوره به مخکې نه ځي، راکوس که. ښځه پاڅېده او د لاړو نه یې ورو هغه کاش راکوس کړو او چتو خان ته یې لاسو کې کاش ورکړو چې دا واله کاش. او چتو خان ښځې ته وایي چې ته اوس ګوره زما کمال ته ګوره چې زه څه کوم، چې زه به په دې خالي کاش باندې څه کوم. چتو خان کاش په اوبو ووینځلو او چې کله کاش ښه صفا شو نو ورته یې کېښودو او چتو خان ترېنه بازار ته لاړو. هلته کې د چا نه په سوال روغان راواغستل او کور ته یې راوړل. چتو خان کاش ته ونښوته او داسې روغان یې ورکړو چې تا به ویلو چې دا کاش نن جوړ شوی دی. ښځې ته یې ووایي چې اوس کاش ښه سنبال که، په کاش کې نور کار هم شته، خو اوس ناوخته دی، هغه به سبا ته کوم. ښځه یې په دې حرکتونو خفه وه، خو غریب یې څه کړی وی. په بله ورځ یې بیا کاش راواغوست او بازار ته لاړو. هلته په بازار کې د ترکاڼ غریب یو دوکان یې وموند چې هغې ته ورغی، ورته وایي چې استاد جي ډېره غریبي مې ده، د لرګي نه دې راته د تورې لاس کې جوړ کړه او توره مې په کور کې پرېښې ده او د نمونې دپاره مې دا کاش راوړی دی، ډېره دعا به درته وکړم. د ترکاڼ په چتو خان باندې ډېر زړه وسوځېدو او چتو خان ته وایي چې کښېنه چې اوس یې درته تیار کړم. چې یو ساعت تېرېدو یو ښایسته شان لاس کې ورته تیار کړو. ترکاڼ چتو خان ته ووایي چې زه درنه روپۍ نه اخلم، دا لاس کې مې درته فري جوړ کړو، فی سبیل الله مې درته جوړ کړو. چتو خان ترکاڼ ته ډېره دعا وکړه او خدای دې هسې که خدای دې مه بدرنګوه. چتو خان د ترکاڼ نه رخصت واغستو او کور ته لاړو. چې چتو خان کله کور ته لاړو، ښځې ته وایي چې ستن او تار راواله، زر ستن او تار راواله. ښځه ورته ستن او تار راواغستل. چتو خان
د لرګي لاس کې په خالي کاش کې کېښودو او د پاسه پرې ښه سخت د تار ګلمونه وکړل او داسې وګنډلو چې په معمولي زور خو سوال نه پیدا کېدو او کاش داسې ښکارېدو چې تا به ویلو چې واقعي په کاش کې څه ښایسته شان د خالد بن ولید د وخت یو توره پرته ده. چتو خان کاش په اوږه کېښود او بازار ته لاړو. په بازار کې ګرځي راګرځي او دا آواز کوي چې زما سره توره ده، که څوک یې اخلئ د بازار د یو سر نه بل سر پورې ګرځي راګرځي خو هېڅ څوک ورته غږ ګوږ نه کوي. او بل خوا په بازار کې یو ګوجر دی، هغه دا آواز کوي چې زما سره کورني غوړي دي، که څوک یې اخلئ. ګوجر یو ورکوټه شان منګی په سر ایښی دی او دغه آواز کوي چې زما سره کورني غوړي دي، سوچه غوړي. خو ګوجر ته هم څوک غږ وږ نه کوي. دواړه په بازار کې ګرځي راګرځي، یو سر لځي بل سر لځي راځي. د چتو خان نه څوک توره نه اخلي او د ګوجر نه څوک غوړي نه اخلي. چې په دې کې مازدیګر شو. چتو خان په ګوجر آواز وکړو چې دې خوا راشه، چې تم د سار نه راغلی او زه د سار په نور خاطر راغلی یم. دا ډېره بده خبره ده چې ته غوړي کور ته واپس وړې او ما ته هم ځان بد ښکاري چې زه توره خپل کور ته یوسم. داسې کار به وکړو چې په خپل منځ کې به جوړ شو. زه به تا ته توره درکړم او ته به ما ته د غوړو کټوای راکړې. ګوجر ورسره دا خبره ومنله. د غوړو کټوای چتو خان ته ورکړه او چتو خان توره ګوجر ته ورکړه. او دواړه په خپله مخه روان شو. او چې کور ته چتو خان ورسېدو، چې کور ته څنګه راغی، ښځې ته یې آواز وکړو چې شابه ښځې راشه، زر راځه، غوړي مې درله راوړي دي، کورني غوړي مې درله راوړي چې نن در باندې کورني غوړي وخورم، د خدای نیکبخت یې. ښځې یو ورکوټه جام راواغستو چې غوړي پکې راواړول چې ګرم یې کم که نه چې ډوډۍ ورسره وخورو. او چې چتو خان هغه غوړي چې کله په دغه باندې کېښودل، په کټوای کې واچول، کټوای کې خو دا پراته خو چې کله یې په اور کېښودل نو چتو خان ولګېد، سمسه یې راواغسته او چې سمسه یې ورته ورښکته کړه او پکې ارتاو کړه نو ګوجر پکې لاندې شګه او د پاسه لږ غوندې غوړي ایښي وو. د دوکې دپاره یې پاس پې هسې غوړي ایښي وو. چتو خان چې سمسه یې کټوای ته ورښکته کړه او پکې ارتاو کړه شګه او غوړي سره یو ځای شو. یو ځای کړو، ښځې ورپورې په خندا شو. چتو خان د غوسې نه تک سور شو، سم ازمرې ته جوړ شو. د ګوجر پسې کنځلې شروع کړو چې ښځې ډېر پوهه کړو چې سړیه کنځلې ورپسې څه لکې تا د کومې صحیح توره ورکړې ده، خالي کاش دې ورکړی دی که نه. خو چتو خان هم هغسې لګیا دی، د غور نیکه نه راواخلې تر ګوجره پورې ښه پاک په کنځلو باندې وویدل. په آخر کې ورته ښځې وایي چې بس که خاونده، بس که سړیه، که رښتیا را باندې وایي د لرګي توره او د غلو کټوای. بل خوا چې ګوجر کور ته لاړو، په کاش یې شروع وکړه، توره ترېنه راوباسي خو هغه چېرته راوځي، توره چېرته ده. ځکه چې چتو خان ورسره ښه مضبوط کار کړو. چې ګوجر ښه ستړی شو، ښځې ته یې آواز وکړو چې راشه مړې دې خوا راشه، دا کله دا ونیسه، دا توره ونیسه، دا کاش ونیسه، دې را توره راوباسم. او خپله یې لاس کې ونیوه او زور یې شروع کړو، ښه زور یې پرې وکړو. خو چې کړه شو د هغه تار لاس کې وشلېدو چې ښځه یې هلته پرېوته او ګوجر دې خوا پرېوتو. او د ګوجر په لاس کې خالي لاس کې پاتې شو. ګوجر د چتو خان پسې په کنځلو شروع کړه او ښځې ګوجر ډېر پوه کړو چې سړیه مه کوه، په دې کنځلو دې خوله څومره بده ښکاري. خو ګوجر چېرته غلی کېدو. اخر ښځې ورته ووایي چې یه سړیه، د لرګي توره او د غلو کټوای. دلته ګوجر اور اغستی دی او هلته چتو خان ښځې ته وایي چې سبا مې د ګوجر سره خبرې شته. ښځې ډېر پوه کړو چې چتو خان یوه خبره هم نه منله. خو کله چې شپه تېره شوه او سهار شو، چتو خان نیغ لاړ او د ګوجر په حجرې سلام واچو چې السلام علیکم جی. ګوجر په کور کې نو چېرته تللی و چې ماښام ګوجر واپس راغی کور ته. ښځې ورته وایي چې ورشه څوک میلمه دی راغلی دی په حجره کې راته له سهار نه ناست دی. غریب درته ډېر زیات انتظار وکړو. ګوجر حجرې ته راغی، د چتو خان سره یې ستړي مشي وکړل او تپوس یې ترېنه وکړو چې چتو خانه دلته دې څنګه راپېښه وکړه. چتو خان ورته ووایي چې اوس چې وروره خبره به پاکه کوو، ما خو ویلو چې په استاذۍ کې خو زه یم، خو ته هم رانه په استاذۍ کې کم نه ګورې. اوس زه د دې خبرې دپاره دلته راغلی یم چې چېرته په شریکه څه کاروبار شروع کړو،
چې څه دا ستا استازي شي او څه زما استازي شي، نو په لږه موده کې به ډېر دولتمن شو، ډېر دولت به وګټو. ګوجر ورته وایي چې اوس د روټۍ وخت ته کښېنه، زه درته روټۍ راوړم، په دې خبرې به بیا سبا ګپ ولګو. ګوجر ترېنه کور ته لاړ، چتو خان په حجره کې یو خوا بل خوا ګوري راګوري چې په حجره کې چېرته د کار سیس پروت وي. که چېرته د کار سیس پروت وي چې که موکه راته میلاویږي چې په مخه کومی. خیر چې په دې کې یو ساعت تېرېدو ګوجر راغلو، روټۍ راوړه او دواړو روټۍ ته یو ځای کېناستل. ښه په ماړه دواړو روړی وخوړه. ګوجر لاړو کور ته، شکور او تالی یې وړل. چې ګوجر واپس حجرې ته راغی نو چې په حجره کې څه هم ګوري نو کور ته یې وړي. او چتو خان ورته سترګې غټې غټې راایستې دي چې دا دې لا څه کوي. ګوجر د حجرې نه ټول سامان کور ته یې وړو، صرف په حجره کې د اوبو منګی او د اوبو څښلو جام ورته پرېښودو، باقي ټول سامان یې کور ته یې وړو. بیا ورته ګوجر ووایي چې اوس وده شه، ستړی شوی به یې. ګوجر ترې لاړو کور ته او چتو خان یوازې په حجره کې پرېښودو. چې کله شپه تېره شوه، سهار شو، ګوجر د کور نه بهر راووتو. د ګوجر د کور سره په خوا کې د اوبو یو ورکوټه شان ډنډ و چې په دې کې به اکثر ګډو بیزو به پکې اوبه څښلې. ګوجر د ډنډ غاړې ته ودرېدو او ډنډ ته ګوري چې د اوبو په جام یې نظر پرېوتو. ګوجر چې لاس ور واچوه، هماغه د حجرې والا جام و چې چتو خان ته یې د اوبو څښلو دپاره په حجره کې پرېښود. چتو خان د شپې د اوبو په ډنډ کې پټ کړی و، خو پوره شپه تېره شوې وه، اوبه ځمکې راښکلې وې او جام په اوبو کې هغه ډنډ کې څرګند ښکارېدو. ګوجر جام راواغستو، لاړو او د حجرې په هغه ګړی یې کېښو. بیا یې چتو خان ته اواز وکړه چې پاسه سهار شوی دی، مخ خلاص وکړه چې چای درله راوړم. اوبه یې ورله راوړې چې په مخ لاسونه وینځلو یې شروع کړه. چتو خان چې راپاڅېدو، ګوجر اوبه ور واچوي او چتو خان چې دی نو مخ لاس وینځي. ګوجر ورته یو ځل ووایي چې ته یې وړه او زه به یې راوړم. ګوجر ورته په دویم ځل بیا ووایي چې بس ته یې وړه او زه به یې راوړم. خو چتو خان خاموش دی، هېڅ غږ ګوږ نه کوي. په دریم ځل یې ورته بیا ووایي چې بس ته یې وړه او زه به یې راوړم. د چتو خان هم صبر تمام شو او ورته وایي چې د ګوجر دا خبره خو لکه چې ته ماته کوي. چې ګوجر ورته وایي چې دلته بل څوک شته؟ د ماسخوتن دې راته ښه کتل چې د حجرې ټول سامان مې درنه کور ته یوړو، صرف یو د اوبو منګی او د اوبو څښلو جام مې درته پرېښودو په حجره کې، او تا هغه د اوبو څښلو جام هم پټ کړو. اوس داسې کار وکړه چې چای وڅښه او باقي خپل کلي ته واپس ځه، خپې سپکوه چې نور دلته ایسار نه شي. چتو خان ورته په خندا شو چې اوس یې خوند وکړو، زه جوړې د چای او د روټۍ پسې راغلی یم، ولې دا روټۍ زموږ په کور کې نه وه څه؟ زه خو د دې دپاره راغلی یم چې ته په شریکه کاروبار شروع کړو. دومره روپۍ به در باندې وګټم چې د کلي خلک به درته خان وایي. ګوجر ورته وایي چې ته به څنګه کاروبار شروع کوې؟ چتو خان ورته وایي چې داسې کار به وکړو چې ستا د میخو نه به یوه میخه خرڅه کړو، بیا نور کار زما دی. ګوجر ورته وایي چې ښه اوس مې د میخې نه هم خلاصې، زه په تا هېڅ قسمه اعتبار نه کوم، چې کومه دوکه دې را سره په خالي کاش کړې ده بس دومره ډېره ده. چتو خان ورته وایي چې ګوجره زما نوم هم چتو خان دی، تر هغې پورې به درته په دې حجره کې پروت یم چې تر څو مې در باندې میخه نه وي خرڅه کړې. ګوجر ورته وایي چې وروره تا ته به زه هغه د تورې خالي کاش واپس درکړم، خو ما پرېږده، ما معاف کړه، زما غریبي ده. چتو خان ورته وایي چې وروره دومره سپکه خبره به نه کې، نه به دې کوله، او زه خو تا ته د کاش پسې نه یم راغلی، زه خو تا ته د دې دپاره راغلی یم چې چېرته په شریکه کاروبار شروع کړو. په دې منځ کې چې کوم دی نو سر به له څه خوږم، خو 3 شپې او 3 ورځې تېرې شوې. خو چتو خان ورته پوره د کال په اراده پروت دی او آخر ورته ګوجر ووایي چې چلو یوه میخه به درته خرڅه کړم، خو دا راته ووایه چې ته به پې څه کاروبار شروع کوې. چتو خان ورته وایي چې وروره ته چې کله میخه خرڅه کړې په هغه روپو باندې به ماله یو ښایسته لونګی واخلې او ښه قیمتي جامې به راته واخلې او یو به راته ښه قیمتي ګړی واخلې او یو به راته د سرو زرو ګوتمه واخلې او ښې قیمتي سپلی به راته واخلې چې په بازار کې روان یم چې ټول خلک راپسې په شا ګوري چې دا د کومې علاقې خان دی او د کومې علاقې نه راغلی دی. بیا به داسې کار وکړو چې د یو مالدار سړي دوکان ته به ورشو، په سودا کې به ورسره روان شو، هغه به په ما ګزار وکړي، زه به ورته ځان مړ کړم. ګوجر وروره زما دومره تجربه ده که نه چې کله ورته ځان مړ کړم زما ټول رګونه ودرېږي، بیا د دنیا یو ډاکټر هم په ما نه پوهېږي چې دا ژوندی دی او که مړ، بیا نور مخکې کار ستا دی. ګوجر چې د چتو خان دا خبرې واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو او په سبا یې ترېنه یوه میخه خرڅه کړه. چتو خان چې ورته څنګه ویلو هماغسې ورته هر څه وکړل. چې کله ټول څیزونه چتو خان واچول تا به ویل چې واقعي دا خو یار څوک خان دی، د کلي خان دی. دواړه په بازار روان شو.
چې کله بازار ته ورسېدل ټول خلک ورپسې په شا شا ګوري چې دا جوړې څوک دی، چې دا جوړې څوک یاره څوک مخوري سړی د ډېر خان دی چې په بازار کې ګرځي را ګرځي. د چا دا یقین کېدو هم نه چې دا چتو خان دی، ځکه چې هغه ټول بدل شوی او ټولو خلکو پرې د خان ګمان کوو. اخر د کپړو یو دکان ته ودرېدل، چتو خان دکاندار ته وایي چې روره یو ښایسته شانې کپړه مې پکار ده. دکاندار ورته کپړه راواغسته، چتو خان دی چې روره دا کپړه مې نه ده خوښه، بله راواله. بله کپړه راواغسته چې روره دا کپړه مې هم نه ده خوښه، بله راواله. غرض دا چې ټولې کپړې په دکاندار راواغستې او چتو خان ورته وایي چې غرق شي هسې خوشې تشې را جمع کړي دي په دکان کې، د کار در سره یوه جوړه هم نشته. دکاندار غریب هم لږ ښه ستړی شوی و که نه، نو هغه بس نه یوه نه بله ګز ورسره لاس کې وایي اواز د نر بچي پې ښه وارخطا ګزار وکړو او چتو خان ته یې رارتاو کړو، داسې مضبوط ګزار یې پرې وکړو که نه چې بس چتو خان یې پړ مخې نسکور په ځمکه را پرېوت. ګوجر چغې جوړه کړې چې پلار یې راله مړ کړو، پلار یې راله مړ کړو. خلک را جمع شو، د چم ګاونډ دکانداران ټول را جمع شو. دکاندار غریب هم وارخطا شو چې دا خو جوړ واقعي غټ سړی مې مړ کړو، غټ خاندان والا سړی مې مړ کړو. یا دا مې څه چل وکړو، ډاکټر پسې لاړو چې ډاکټر راوستو، دوربین یې پې کېښودو اسټیسکوپ، نو پته ولګېده چې بس دا مړ شوی دی. ګوجر نور یې چغې جوړې کړې او دکاندار یې د ګریوان ونیو چې اوس دې اړو په ژوندی نه پرېږدم، پلار دې راته مړ کړی دی، پلار دې راته مړ کړی دی، وایي زما داجي او وایي زما داجي. چې اوس دی چې دکاندار وکتل ډېر سوال مینتونه غریب ورته ډېر وکړل، خو هغه چاته پرېښودی چې چغې مې ما خو انکار نه دی کړی چې ته څه وایې، هماغسې زه منلو ته تیار یم. ګوجر یې په پرده کې دکان ته دننه کړو، ګوجر ته یې په جیب کې 2 لکه روپۍ واچولې چې دا واخله، خو چغې مه وهه، خاموش شه، هسې څه له راباندې دا ټوله دنیا خبرې، ستا پلار هسې بوډا سړی عمر یې خوړلی و. ګوجر ورته په جواب کوي چې نه که نه زه منم چې پلار مې بوډا سړی و، عمر یې خوړلی و، خو دا خلک به څه وایي، دا خلک به څه وایي چې پلار یې په 2 لکه روپۍ خرڅ کړو. دکاندار ورته وایي چې زه هېڅ غږ ګوګ نه کوم او ته خاموشه شه، خلکو ته ووایه چې بس زما پلار هسې بوډا سړی عمر یې خوړلی و. د دې وجې مې دکاندار هم ماپ کو، اوس کلي ته زر ځم چې د قبر څه بندوبست وله وکړم. ګوجر د چتو خان نه 2 لاسونه تاو کړل او په شا یې راواړو او روان شو. چې کله د بازار نه بهر ووتل او څه مزل یې وکړو، د چتو خان ورته په غوږ کې روغندوي چې بس دی اوس مې کوز که، ته به هم ډېر ستړی شوی یاري، کوز مې که. چتو خان یې د شا نه کوز کړو او پیدل ورسره روان شو. په تلو تلو کې یې خپل منځ کې هغه روپۍ هم تقسیم کړې او د یو بل نه رخصت هم واغستو. ګوجر خپل کور ته راړو او چتو خان خپل کور ته راړو. د یو کال پورې دواړو ښه په تیاره وخوړه، ښه په مزه یې وخوړه. چې کله په دې منځ کې یو کال تیر شو، د چتو خان هم طبخې سوړ شو او روپۍ ختمې شوې او چتو خان بیا لاړو او د ګوجر په حجرې سلام واچو چې خیر نیکه څنګه چل دی. ګوجر ورته ووایي چې راځه که یاره څه بیا څه مسله ده، وایه که نه ملګري بیا دې دلته څنګه راپېښه وکړه. چتو خان ورته ووایي چې زه تا ته د دې دپاره راغلم چې زما سره ټولې روپۍ ختمې شوي دي چې بیا چېرته څه کاروبار شروع کړو. ګوجر ورته ووایي چې وروره زما سره هم روپۍ ختمې شوي دي، انغری سوړ شوی دی. ګوجر ورته ووایي چې که څه چل دې جوړ کړی وي حکم کوه. چتو خان ورته ووایي چې کله شپه تېره شي دواړه به بیا روان شي، بیا به درته ټوله کیسه په لاره بیان کړم. لنډه دا چې کله شپه تېره شوه، سهار شو، دواړه روان شو. چتو خان ورته وویل چې وروره په پلاني ځای کې یو ډېر مالداره سړی دی، د کلي سره نږدې ډېر پخوانی زړه دیره ده، زه به لاړ شم او په یو زوړ غورځېدلي قبر کې به څملم، باقي کار دا ستا دی. دواړو په تلو تلو کې دا خبره جوړه کړه او چې کله هلته ورسېدل، چتو خان ادیرې ته لاړو او په یو زوړ قبر کې سملاستو. بل خوا ګوجر لاړو د مالدار سړي په حجرې سلام واچو چې خانجي السلام علیکم، ستړی مه شي، ورسره وکړه، ورسره وشو، دوا سلام وشو، چای اوبه یې وکړل. نو ګوجر یې ډېر خدمت وکړو، بیا ورته وایي چې وایه که نه ځوانه دلته دې څنګه راپېښه وکړه. ګوجر ورته وایي چې زما او ستا نیکه په شریکه کاروبار کولو، زما نیکه زما پلار ته ویلي وو چې دا ستا په نیکه مې 2 لکه روپۍ دي. هغه مالداره سړي چې کله کتاب وکتلو، ټول حساب کتاب یې وکتلو، په هغې کې خو نه و لیکلي شوي. ګوجر ورته وایي چې ما ته مې پلار ویلي وو چې ستاسو نیکه ډېر یو بزرګ سړی و، داسې کار وکړو چې ادیرې ته به لاړ شو، هلته ادیره کې به اواز وکړو، کیدای شي چې نیکه دې اواز درکړي. مالداره سړي ورته وایي چې بس ټیک ته راځه چې ځو، چې بس خوښه مې ده، او دواړه روان شو. چې کله ادیرې ته ورسېدل، مالداره سړی په ادیره کې نیکه ته اوازونه شروع کړل چې پلار نیکه نیکه نیکه. چتو خان ورته د قبر نه اواز وکړو چې بچیا دلته راشه،
مالداره سړی چې که هلته ورغلی چتو خان وایي چې بچیا ډېر ښه کار دی وکړو چې راپسې راغلی. اوس داسې کار وکړه چې دا کوم سړی د ستا سره راغلی دی که نه د دې سړي د نیکه په ما باندې روپۍ دي، ما ورسره کاروبار کړی و، دې سړي ته 2 لکه روپۍ ورکړه، له دې وجې نه ما ته په قبر کې ډېر تکلیف دی. مالداره سړي ورته ووایي چې نیکه مه خفه کېږه، ما ته خو دا پته نه وه، اوس به ورته روپۍ ورکړم. ګوجر یې د ځان سره کړو، حجرې ته یې بوتلو او 2 لکه روپۍ والا ورکړې. او رخصت یې کړو او ګوجر په لاره ځان سره دا سوچ کوي چې راشه د چتو خان سره یوه بله لوبه وکړه چې ټولې روپۍ درته پاتې شي. نیغ بازار ته راړو، هلته د ځان سره یو ګلکار روان کړو. چتو خان د ځان نه خبرېدو نو ګوجر ورپسې قبر هم بند کړو. چې کله خاموشي شوه، چتو خان خپې لاسونه ووهل، پوه چې ګوجر را سره دوکه وکړه او قبر یې راپسې بند کړی دی. چتو خان د قبر نه د راوتلو کوشش شروع کو خو ډېر په تکلیف سره یې قبر سوری کړو او د قبر نه راووتو. چتو خان هم ډېر هوښیار و، د نر بچی وارخطا نه کړو او نیغ بازار ته راوړو، د یو زرګر دوکان ته ودرېدو. زرګر ته یې ویل چې ما ته د سپینو زرو یو جوړه سپلای پکار دی. د زرګر سره تیارې سپلای پرتې وې. چتو خان ترېنه په 2000 روپۍ سپلای واغستې او په منډه د ګوجر پسې روان شو چې په کومه لار تلو. ګوجر اکه لار باندې ورغی چې څه مزل یې وکړو، ګوجر یې ولیدو چې روان دی او د روپو بوره یې په اوږه ایښې ده. ولې پخوا خو دا نوټونه نه وو که نه، پخوا خو به روپۍ وي. چتو خان ورته لار بدله کړه او مخ یې ورته ونیوله. په لاره کې یو سپلۍ ګزار کړه او بیا لږ نور مخکې لاړو، 2مه سپلۍ هم په لاره کې ګزار کړه او یو خواته ورته غلې غوندې کېناستو. چې ګوجر راغلو، اولنی سپلۍ په لار کې ولیدل، ځان سره سوچ کوي چې دا خو یوه سپلۍ ده، په دې یوې سپلۍ به څه وکړم. څه فهم او غرض یې پرې ور وکړو او ونه لرلو او لاړو. چې څه مزل یې وکړو، 2مه سپلۍ په لار کې پرته ولیده. ګوجر چې سپلۍ ته وکتل، د ځان سره سوچ کوي چې د دې سپلۍ 2مه ملګري خو په فلاني ځای کې پرته وه، راشه د روپو بوره هم دلته کېده، ځکه چې دلته څوک هم نشته او 2مې سپلۍ پسې لاړ شه. چتو خان د نر بچي په منډه ورغلو، د روپو بوره یې په اوږه کېښود او تیز کور ته روان شو. چې ګوجر سپلۍ راواغسته، واپس راغی، د روپو بوره یې نه وه، غیبه شوې وه. ګوجر پوه شو چې سپلۍ چتو خان په 2م ځل په لاره کې د چل دپاره ګزار کړې وه او هغه د قبر بدل یې رانه واغست. چتو خان چې کور ته راغی، ښځې ته یې ووایي چې روپۍ در سنبال کا. ګوجر راپسې د شابه چې حال ورته ونه وایي. د چتو خان په کور کې یو اوچ کوی و، هغه کوی ته دی ورکوز شوی دی، بس هلته کې پټ شو. چې لږ ساعت تېرېدو، ګوجر راغی، نیغ د چتو خان په کور را ننوتو. چتو خان ښځې ته وایي چې چتو خان څه شو؟ چتو خان دې څه ته پټ کړی دی؟ چتو خان ښځې ورته وویل چې خبره واوره، زه څه خبر یم چې تا له درغلی دی، بیا واپس کور ته نه دی راغلی. ګوجر ورپسې ټول کور وکتلو خو هېڅ پته ونه لګېده. د چتو خان د کور سره په خوا کې یو د بیرې غټه ونه وه. په بله ورځ ورته ګوجر په هغه ونه کې پټ کېناستو چې د چتو خان ټول کور ترې لاندې ښکارېدو. چې کله د غرمې وخت شو، ښځې د رسۍ پورې وروړی وتړله او کوهي ته یې ښکته کړه. ګوجر ورته بره د ورې نه ګوري. ګوجر یو دم د ورې نه راکوز شو، د چتو خان کور ته ورغلو. چتو خان ښځې ته وایي چې سړی دې په کوهي کې پټ کړی دی او ما ته په دروغه وایي چې لا واپس نه دی راغلی، اوس به مو زه خوښ شم. ګوجر لاړو، د چتو خان د کور په دروازه کې ودرېد او چغې جوړې کړې چې یا خلکه را جمع شئ. چتو خان کوهي ته پرېوتلی دی او یا خلکه راشي. چتو خان کوهي ته پرېوته دی او د کلي خلک شابئ زر راشي. په یو ساعت کې د ټول کلي خلک را جمع شو. چتو خان یې شروع کړه د کوهي نه راویستلو او په چتو خان چغې او ژړاګانې شروع شوې. ګوجر پکې اواز پورته کړ چې ای د کلي خلکو، که ستاسو اجازت وي نو زه یو خبره کول غواړم. د کلي خلکو ورته اجازت ورکړو چې وایه ګوجره ته څه وایې. ګوجر ورته وایي چې ما له چتو خان دا وصیت کړی و چې زه چې کله مړ شمه، ما له به غسل ته راکوې. اوس راته ووایئ چې ستاسو څنګه خوښه ده. د کلي خلکو ورله د غسل ورکولو اجازت ورکړو چې هم ته ورته غسل ورکړه. د دې خبرې اورېدو سره ګوجر د مکر چغې جوړې کړې او په چتو خان ور پرېوته او په غوږ کې ورته وویل چې د غسل اجازت ما ته میلاو شو، اوبه درته ګرموم چې د ټول عمر ساړه درنه کوز کړم. بس ګوجر ورته اوبه ښې ګرمې کړې او په هغه ګرمو اوبو یې والا غسل ورکړو. د چتو خان نه یې ښه په ګرمو اوبو سمه سرمن وایسته خو هېڅ غږ وږي ونه کړو.
د غسل نه پس جنازه روانه شو چې کله جنازه دیرې ته ورسېده او هلته یې جنازه وشوه ګجر د قبر په خوا کې ودرېد او اواز یې وکړو چې ای د کلي خلکو چتو خان ما ته دا وصیت هم کړی و چې زما د قبر یو اړخ خالي پرېږدئ چې د نیمګړې دنیا هوا را باندې لګي د کلي خلکو ورته وایي چې ټیک ده وروره د قبر یو اړخ ورته خالي پرېږدئ په دنیا یې څه ښکلی کار کړی و چې لا په آخر هوا پرې لا بیله لګي خو پرېږدئ ورته ځه بس چتو خان یې کفن دفن کړو خو د قبر یو اړخ یې ورته خالي پرېښودو او خلک ترېنه خپلو کورونو ته واپس راړل ګجر هم خپل کور ته واپس راغی خو چې کله د ماښام تیاره خوره شوه ګجر غلی غوندې په پرده کې ورغلو او چتو خان یې د خپې نه ونیو د قبر نه بهر راوویستو او په خپله ورته په یو زوړ قبر کې پټ شو چې کله د ماسخوتن وخت شو 4 کسان غله راغلل چې مړی یې وکتل چې د قبر نه بهر پروت دی هغوی ورته حق حیران شو چې دا لا څنګه کار شوی دی یار د غلو مشر ورته ووایي چې دا ماته جوړې څوک بزرګ ښکاري زړه یې په قبر کې تنګ شوی دی او د دې وجې نه بهر راوتلی دی د غلو مشر ورته ووایي چې ای بزرګه موږ غلو نه یو غلا پسې ځو که کامیاب شو که کامیاب راغلو نو ستا برخه به هم وکړو غله ترېنه روان شو او ولاړل او ښه مضبوطه غلا یې وکړه چې کله یې واپسي کوله د غلو مشر ورته ووایي چې راځئ چې هغه بزرګ ته ورشو او مال به هم تقسیم کړو او هغه له به خپله حصه هم ورکړو غله راغلل او د چتو خان سره په خوا کې کېناستل او مال تقسیموي تقسیمول شروع کړل چتو خان هم اواز ورکړو چې تاسو واده کړې وه اوس به ماله هم خپله برخه راکوئ ګنې دا مړي در پسې کوم ګجر ورته د قبر نه راپاڅېد اواز یې وکړو چې ژوندي در نه لاړ نه شي غلو چې دا واورېدل بیا یې واغېستل ټول مال یې په خپل ځای پرېښودو او په منډه وتښتېدل او په منډو شو چتو خان او ګجر د غلو نه پاتې شوی مال چې کوم دی ټول راواغېستو او په خپل منځ کې یې ښه تقسیم کړو او بیا د چتو خان کور ته روان شو چې د مالداره سړي نه یې کومې روپۍ په دوکه اخیستې وې هغه 2 لکه که نه د قبر هغه یې هم په خپل منځ کې تقسیم کړې او خپل منځ کې د یو بل نه معافي هم وغوښته او ګجر ترېنه رخصت واغېستو روان شو چتو خان ورته په تلو کې وویل چې بس زما او ستا دوستي نوره نه کېږي ځکه چې غل ته غل شي هغه دوستي نه چلیږي ګرانو قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د فیاض خشکي په اواز باندې یو ښکلی شان غزل د لایق زاده لایق صاحب یو ښکلی شان غزل دی چا په فریب وخوړه چا په دوکو چې حیا نه پیژني دنیا هغو وخوړه د دې دمې نه پس به بیا راځم ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو سره چې کوم ستاسو کومه مینه را روانه ده ستاسو کوم محبتونه را روان دي هغه پکې نیغ په نیغه شاملوو ستاسو کارونه په 0937 55 12 21 باندې 0937 55 12 21 باندې به ستاسو نیغ په نیغه کارونه هم اخلو د کیسې متعلق او د کیسې متعلق به ما سره خپل رای خپل محبتونه به ما سره شریکوئ د وطن ریډیو ډېرو خوږو درنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هر کلې پروګرام دی کیسه به درته وایم کې نن موږ ستاسو سره د چتو خان یوه ښکلې شان کیسه د سبق نه ډکه کیسه تاسو سره موږ شریکه کړه اوس وخت شوی دی ستاسو د مینو ستاسو د خلوص ستاسو د محبتونو چې تاسو کیسه ته په کم نظر ګورئ په ستاسو څه سبق واغېستو د هغې دپاره زموږ د ټلیفون لیکه ده زموږ سره به تاسو په پروګرام کې ګډون کول غواړئ د دې پروګرام ښکلا او ځلا چې کوم ده هغه هم تاسو یې نو 093 2 یعنی 0937 55 12 21 باندې به ګورو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې څوک دی السلام علیکم او د کوم ځای نه دی لازري یو سبزی خبرې کوم کارګرې بنیر نه هر کله راته وایو ګلابه څنګه خیر الحمدلله ستاسو دعاګانې دي دا وخوړله خو حلال والو جی وخوړله حلال والو حلال والو دنیا وخوړه هم آخرت وخوړه بالکل او دغه چې تاسو پکې کیسې پیش کوئ د یوسف علیه السلام جی ټیپو سلطان
جی او دا د بهادر شاه دا کیسې ورپسې پیش کوئ تاسو ان شاء الله راځو هغه کیسو ته به راځو په نمبر داسې کیسې در راوړو که خیری ښه دا بهادران چې شي کنه جی بالکل او دا رحمان بابا خوشحال خان خټک جی او دا شاه ولی الله جی بالکل دغه کیسو ته زموږ اراده ده راوړو بدل ورو بدل په نمبر بدل دا کیسې راوړو که خیری ښه دا خو زموږ د حجرې چې کوم دی هغه خایسو جی ډېره مننه جی یو جهان مننه ستاسو د مینې زموږ سره وروي چې د یوسف علیه السلام او داسې دا صحابه کرامو داسې د نور بلې کیسې یاد کړي انشاءالله زموږ اراده ده په نمبر به ستاسو سره دغه کیسې به ستاسو سره شریکو ګوره چې بل ملګری زموږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی دا خوږ اواز د کوم ځای دی او د چا دی د خیره سره آیا خبرې کوم د کاټلنګ روډ محمد اجان منبر کې دی هر کله د توایو ګلابه دا د پروګرام ډېر هر کله ډېر په قصه باندې ډېر حدو منه ډېره مننه جی یو شریک جهان ټول مې غریب قصه مې ورته مچارو جان د اسکار ملاوي شي صحیح خوند دی د ګوجر د چتوهانه د ګوجر څنګه ورته باندې یو د هم حد اسی استاد زما خو زما د پاسه استاد تی واو خبره وای چې ما خو زه خيار ما هو او دا ما د پاسه راو حتی په ایمان ګوجر بل سم ایکسپرټ وکړم بالکل خداره ته وای چې جی خبره ډیر حد وکړو څه ظالم شي دا غریبي او دا نيستي بیا سړی ته ډیر لارې وخی ډیر لارې هوته کو شو ته خیر غرور دا توري نه شروع شو خالی قاش نه د سوچا غرور کیو په اخري په قبرونو باندې شاته شو شي ما له راوړو و تقسیم یې او کیسه د لرګي تور او د غلو کټوای او بالکل صحت ډیر ورته یو ډیر اوري دا کې سید موږ په اړه تاخري او زه اورم ټول کې مې اورېدو ډیر دادو منه مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه ورو زموږ سره د کاټلنګ لارې نه و چې کیسه مې ډېره په خون اورې انغري په غاړه واړې در یقین وکړئ چې هم خوند د مازی طب دوا اخیستې د چایو پیاله مې ځان ته ډکول او کیسه مې اورېده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته هر کله د توایو خپل پیژنګلو مو را سره وکړل له خوشاله بشو کټ راځي ګلاب په आवाज دی بیخي پوهه نشم خاص ان شاء الله کوشش کوم خپل سعید زه خپل تکنیکی چارو واکمن ته بچ راشي او دغه مسله حل کی سعید ډېر مننه جی یو جهان مننه ورو زموږ سره په خبره خو زم پوره شم خو دومره پوه شم چې تاسو د رادیو आवाज کټ راځي نو ان شاء الله زموږ تکنیکی چارو واکمن چې کوم دی هغه لګیا دی صحیح کوي چې کو څه مسله وي ان شاء الله زر به حل شي السلام علیکم څنګه ورو خې طبيعت ته خده جوړي رور می سوکته او د کم کلی نه دی جی کیسه دی واورېده او کړه د بجلی مسله د بجلی نشته بس لګیایو خپل کوشش کو چې ان شاء الله سبا مسله پکې هغه حل کوخه کیسه در باندې څنګه لګیدا کیسه هو د نیمګړو واورېده خاطر دې نه دی واورېده زه ان شاء الله د وطن ریډیو د اف ام 90.8 نشریات چې اوري کنه ډېر خوږی کیسه به پکې اوري صحیح شو ډېر مننه جی او جهان مننه ورور به وایي چې د ریډیو نشریات نو ګرانو مینوالو بجلی نشته د بجلی مسله ده نو ان شاء الله تعالی چې څنګه بجلی راشي بس دا مسله به حل شي د خیر سره تاسو چرته ځئ ما السلام علیکم د بعضې مینوالو راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوب وي د راتلو سره بیا تښتېدلي وي
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم کلی نه دی؟ ضلع مردان شریف. ضلع مردان نوم ګلو. ګلو هر کلی راته وایو ګل صاحب. ګل اوسې او تل اوسې. کیسه مې واورېده ډېره مزداره وه. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. ستا اواز هم ډېر ښایسته دی. ماشاءالله ماشاءالله. په ړومبي ځل مې واورېدل. ښه کیسه دا هم ډېره وه چې څه خبرې خو یې راسره وکړي. ګورو به چې زموږ سره په 0937551221 باندې بل ملګری څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پېژنګلو کومه راسره وکړه نو سم زیات په خوشحاله شو. بختیار خبرې کومه د پرخو کلي نه. بختیار د پرخو کلي نه. او جی تاسو څنګه یې جی؟ خیر دی صحت هم ښه دی جی؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي د خیره سره. خیر دی جی. قصې خو ډېر غټ خوند وکړو. کیسه دې ټوله واورېده که نیمګړې نه دې واورېده؟ یاره بیخي مې د سر نه واورېده. ماشاءالله بیا خو به یې ډېر خوند اخیستی که نه؟ ډېر خوند هم ته واخیستو جي. ستاسو کیسې زه اورم ډېرې خوندورې کیسې دي انشاءالله ښې روانې دي. ډېره مننه. یو جهان مننه. خو دا راته ووایه چې کیسه کې د څه خوښ شو؟ ګوجر دې خوښ شه که چتو خان؟ نو کیسه کې خو مې چتو خان خوښ شو ځکه چې ګیم خو ټول چتو خان جوړ کړی. ټول وروالی چې کومه را د چتو خان و؟ او جی بالکل. ښه ډېره مننه. متل دله درځي؟ جی څه متل یې دله درځي؟ نو متل خو راځي خو دې ټایم کې مې په ذهن کې نشته. ښه دا ټایم دې په ذهن کې نشته. او بله خبره دا ده چې متل یو خو راځي یو به راته وکړمه. وکړه که نه وکړه شابانه لاله. نو دغه چې کوم دی د چتو خان چې کوم دی دا د ګوجر ځي ته تللی و او ګوجر یې پېژانده نه نو هغه مشران وایي نه جان او نه پېخچان او مې تېره مهمان. وای شاباش ډېره مننه. یو جهان مننه. ښکلی متل زما یو وړوکی زوی دی تاسو سره خبرې کول غواړي. ورکوله وبکو ورسره خبرې زموږ ورواره دی. حمزه نوم یې دی. هلو حمزه څنګه یې؟ خیر دی تاسو څنګه یې؟ الحمدلله خیر دی. سکول ته ځې که نه؟ نن تللی وې؟ نه نن اتوار ورځ وه. ښه ما وې ته به او وکړې. نور ابو دله پیسې درکوي که نه؟ انتظار کوي هفته کې یو پېره دا کیسه وي او دوی ورته ټول په انتظار وي. ما نه هره شپه تپوس کوي چې د کیسې شپه کومه هوا ده. د کیسې شپه کوئ چې په کومه ورځ تاسو د سکول چوټي پاکه ورځ د کیسې نمبر یې ښه؟ ورته ناست وي غوږ یې ورته ایښی ښه په خوند باندې اوري. ستاسو پروګرام انشاءالله ډېر ښه روان دی. او چې تاسو لکه مې کیسې درځي نه هغه خپلو د بچو سره خپل فیملي کې شریکوئ یو بل سره چې دا کیسه هغوی ته ژوندی پاتې شي. بالکل صحیح ده. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. ورو موږ سره د پرخو نه او وړوکې حمزه ډېرې خوږې خبرې وکړې او یقینا چې ډېر خوند کوي د ماشومانو سره خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ده کا؟ خیریت ته د خیره سره. رور مې څوک دی؟ ټیک ټاک ظریف خان خبرې کوم نن خورا. هر کلی راته وایو ظریف خان. څنګه یې ښې؟ شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې دي د خیره سره. ما خو ډېر خورې کیسې شروع کړي دي. جی او ډېر زمزې کیسې دي. نو ما چې موږ هم پکې راشي څه ویو وایه که نه ستاسو ریډیو دی؟ په شو کې بانډه ده د سپو پې خرابه ده چرګانو پې دعوه ده. واه او ولاړه به جنګي ته جنګي کې مې پټې نه و د خرې مې کوناټیانو ګیدل مې راپشا کړو د ګیدل ته مې جنډ او چرګه مې لونډه. واه ډېر ښه ډېر زبردست. ګران مینهوالو زموږ د پروګرام هغه ګړی هغه ساعتونه هغه لمحې هم په ختمېدو دي خو وایم چې یو څو مینهوال پکې شامل کړم ځکه چې اکثر بیا تاسو ګیلې کوئ زما کال پکې شامل نه شو. زما کال هم وانه غوښتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. خپله پېژنګلو را سره لږه وکړئ. ځان خبرې کومه د ننپړ کالو ښار څنګه یې ښه؟ هر کلی راته وایو جي. ډېره مهرباني ډېره مننه. کیسه خو ډېره مزیداره وه جي عادل صاحب. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. ما ته خو د مطلب خاص د پاکستان نه حکمرانان ښکاري په آخره کې بازار هم لوبې جوړه کړه او شکر ونه کړو. الله دې خیر وکړي. ټیک شو جي مهرباني. صحیح شو. ډېره مننه جي. یو جهان مننه. د چتو خان او د ګوجر کیسه چې کومه وه هغه نن پای ته ورسېده انشاءالله.
که ژوند وفا وکړه ساګانو به وفا وکړه نو بله هفته کې به بیا راځو خو ګوره به اخري کال اخلمه چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل ریډیو آواز دې لږ په مزه کوه ګلابه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرو؟ الحمدلله خیر د خپله پېژنګلو کوم را سره وکړه لږ خوشحاله به شو. ښایسته رحمان خبرې کوم جلاله رابات نه. ښایسته رحمان د جلالانه هرکلی راته وایو ګلابه. ډېره مهرباني پروګرام کوم ډېر ښایسته روان دی ماشاءالله د ښیڅو پکې ډېر خوند وکړو. ډېره مننه یو جهان مننه موږ ټول ماشومان راغونډ شوي وو تناست وو ډېره مزه مې ترې واخیسته. ډېره مننه یو جهان نو مننه. دغه شان خوږې خوږې کیسې کولې موږ مشغول یو ستاسو پروګرام به پکې ښایسته ښکاري د خیره سره. ستاسو مینه ستاسو محبتونه را سره یې که نه نو دقه شان به راځو او ستاسو سره به ښکلې ښکلې غزلې کیسې به را سره شریکوو د خیره سره. ډېره مهرباني ډېره مهرباني الله خوشحاله کړه مهرباني. ډېره مننه ډېره مننه. دا ورو زموږ سره د جلالانه او ګرانو قدرمنو لیدونکو په دې ځای باندې زموږ د پروګرام وخت چې کوم دی هغه پایې ته رسېدلی دی. که ژوند وفا وکړه ساګانو به وفایي نه کړي انشاءالله په بله ونه کې به بیا د اتوار په ورځ باندې یعنې د 8 بجو راوالی تر 9 بجو پورې به بیا ستاسو کوربه سید عادل د یوې نوې کیسې سره راځي هم دې خپرونه چې کیسه به درته وایم سره تر هغه دمه که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر بدون شوی وي ستاسو زړه ته پسې ازار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم هم ډېره زیاته مننه. د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوالو زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل موږ سره خپله مینه خپل محبتونه شریک کړل او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوالو زموږ خپرونه یعنې کیسه به درته وایم ډېر په خاموشۍ سره واورېد او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه. په تلو تلو کې که د ریډیو وطن اف ام 90.8 د منیجمنټ د ټول منیجمنټ سټاف خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران صاحب او د هغوی سره پروډیوسر طاهر زمان صاحب او د تکنیکي چارو واکمن خاطر او د احمدزار صاحب مننه کو نه کوم نو دا به یقینا چې دوی سره زیاتې وي. په تلو تلو کې لکه نور کله په شان هغه زاړه درخواستونه پیغام ورته ذکر یم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو ستاسو د خپو خاورې هم نیم خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکړي د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماچې دا ترې واخلئ او په لاسو کې ولې یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکړئ. د هغې سره سره دویم عجزانه درخواست چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم. الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه او چې رخصت اخلې منګل راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړئ اجازت چېرته هم چې ښه ادبات خوشحاله او بریالي اوسئ د نورو خپرونو سره هم وطن ریډیو اف ام 90.8 سره اوسئ د لوی الله په امان.